السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولسمہ سپارہ سورۃ یونس آیت نمبر دا یو درشم آیت نمبر 31. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون فقل أفلا تتقون. دما ډېر عزتمند اوریدونکو، په دې رکوع دې آیت کې الله رب العزت نبی علیہ السلام ته فرمایي چې ته دې خلکو نه پوښتنه وکړه، د کوم خلک چې مشرکین دي، د کوم خلک چې الله نه مني، د کوم خلق چې د الله پیغمبر نه مني، کوم خلق چې قرآن نه مني، دوی نه تلک دا یو څو پوښتنې وکړه چې دوی ته څه جواب درکوي. قل ته ووایه دې خلکو ته من یرزقکم من السماء والارض، چې تاسو ته دا رزق څوک درکوي د اسمان او د ځمکې نه. یعنی دا رزق خو موږ ته الله تعالی د اسمان نه بندوبست کوي او د ځمکې نه. اسمان نه چې دا باران وشي، بیا هغه باران ذریعه سره الله تعالی په دې ځمکې نه ښکلي ښکلي میوې، فصلونه، غنم، جوار، میوې او د شینکي داره وبسي، هغه د مونږه خوراک ته او د ځناورو خوراک هم ده. نو دوی نه ته دا پوښتنه وکړه چې د کوم ځمکې او اسمان نه چې تاسو ته الله تعالی کوم رزق درکوي، دا څوک درکوي؟ دا څوک درکوي؟ دویمه پوښتنه ته دا وکړه امن یملک السمع والابصار، آیا څوک ته چې هغه اختیار لري د اوریدو او د لیدو؟ یعنی د لیدل او د کتل د دوه مطلبونه دي. یو مطلب د دې دا ده چې هغه کوم ذات ته چې هغه د هر چا خبرې واوري او هر څوک ګوري، هیڅوک هغه نه پټ نه دی، وا خبر هغه نه پټه نه ده. او دویم مطلب د دې دا ده چې ته دوی نه پوښتنه وکړه چې دا تاسو ته کوم الله تعالی د اوریدو او د لیدو طاقت چې درکړی ده، دا چا درکړی ده تاسو ته؟ دا تاسو ته چا درکړی ده؟ آیا دا الله نه درکړی؟ دا دویمه پوښتنه دوی نه وکړه. دریمه دا پوښتنه وکړه چې ومن یخرج الحي من المیت ویخرج المیت من الحي. ته دوی نه دا پوښتنه هم وکړه چې څوک دا چې هغه راوباسي ژوندی د مړي نه او راوباسي مړی د ژوندي نه. یعنی یو شی مړ ده، الله ونه ژوندی شی پیدا وکړي. لکه هګۍ په خپله هیڅ نه ده، هغه نه الله تعالی ژوندی چرګه پیدا وکړي، پرنده پیدا وکړي، او همداسې ژوندي نه الله تعالی مړی پیدا وکړي. دا څوک کوي دا کار؟ دا پوښتنه، دا درې پوښتنې دوی نه ته وکړه. څلورمه پوښتنه دوی نه دا وکړه چې ومن یدبر الامر، او څوک د هغه ذات چې هغه د دې ټولو کائناتو د نظام چلوي، چې په خپل وخت باندې شپه شي، په خپل وخت باندې ورځ راشي، په خپل وخت باندې نور او سپوږمۍ خیږي او کوزیږي، په خپل وخت باندې دا یو سیستم روان ده او په دې کې هیڅ قسم ته رد و بدل نه راځي، هیڅ قسم ته په دې کې ګډوډ نه راځي. دا څوک کوي دا کار؟ دا پوښتنې ته دوی نه وکړه. نو چې کله نبی علیہ السلام دا پوښتنې کوي دوی نه، نو فسیقولون الله، نو زر ده چې دوی به تا ته دا جواب درکوي چې دا هر څه الله کوي. نو چې کله دوی ته وایي چې دا هر څه الله کوي، نو بیا دوی ته وایه فقل، اے پیغمبر دوی ته بیا وایه افلا تتقون،
نو آیا تاسو به الله نه ولې نه یریږو؟ یعنی تاسو به بوتانو ته سجده ویلې کوو، تاسو به قبرونو ته سجده ویلې کوئ، تاسو مدد الله نه علاوه بل چا نه ولې غواړئ؟ تاسو نظر د الله نه علاوه د بل چا په نوم باندې ولې کوئ؟ تاسو توکل او باور الله نه علاوه په بل چا باندې ولې کوئ؟ تاسو الله تعالی نه علاوه دعاګانې بل چا نه ویلې غواړئ؟ چې دا هر څه الله کوي، دا څومره نظام چلایي، دا پیدایش الله کوي، مړکول الله کوي، اوریدون کې الله دا، لیدون کې الله دا، رزق الله در کوي، تاسو به د بل چا عبادت کوئ؟ تاسو به الله نه یریږئ نه؟ یعنی څومره الله تعالی په یو اسانه طریقې سره د خلق پویوي، خو بیا هم خلق نه پویږي. او خلق ځکه نه پویږي چې دغه د قرآن پاک خبره مونږه مشرکینو ته رسولي نه ده. مشرکین مونږه په دې خبره باندې پوی کړي نه دي. کدا مو په دې خبره باندې پوی کړي وای، کدا مو په دې خبره باندې پوی کړي وای، دا خبره مو دوی ته رسولي وای، نو ممکن ده چې دا پوی شي وای. او صحیح خبره ټول نه غټه ذمہ داری دي مونږه دا چې دا خلک په دې خبره پوی کو. اوس تاسو ترجمه ته متوجه شو. قل تو تویا پیغمبره من يرزقكم چې څوک دا اغه ذات چې هغه رزق در کوي تاسو ته من السماء د اسمان نه والارض او د ځمکې نه، ام من یملکو یا څوک دا اغه ذات چې هغه اختیار لري السمع د اوریدلو والابصار او د لیدلو، ومن یخرج الحي من المیت او څوک دا اغه ذات چې روباسي ژوندۍ د مړي نه، ويخرج المیت من الحي او روباسي مړي د ژوندۍ نه، ومن يدبر الامر او څوک دا اغه ذات چې تنظیم چلوي د ټولو معاملاتو، فسيقولون نذر د چې دوی به جواب کی وایي الله چې دا هر څه الله کوي. نو فقل نو بیا ته دوی ته وایي پیغمبره افلا تتقون چې تاسو الله نه یریږئ ولینا. الله تعالی د په دې سبق باندې متپویا او الله د په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي.